او کم ځایونه چې خراب دي هغې پکې پرېښودي دي او کم چې صحیح ول نه هغه یې وکنل او هغه یې هو خراب کړل. دا غریبانان له ورکړئ چې وړو کې یا په خزانه کې ورته و چې څه پکې وشي، نو دې ته څه حاجت دی؟ د چا څومره وس دی هغه دومره غل دی. اول خو مسله دا ده چې د دې ضرورت نه و د کنلو او دا چې دو دا کمی کډې وکنلې نو دا الټا د دې سره ګاډي ډېرو اکسیډنټ یې هم وکړې او الټا چې دی نو دا اوس یو قسم له جمپ غوندې جوړ شو، اوچته دړه جوړه شوه، نو ګاډو ته پې الټه نقصان دی، خلکو ته پې نقصان دی او کم ځایونه چې خراب دي هغې پکې پرېښودي دي او کم چې صحیح ول نه هغه یې وکنل او هغه یې هو خراب کړل. نو لکه د دې شي ضرورت نه و، دا که هر حکومت کړی، که نګران حکومت کړی دی، که هر چا کړی دی، دا شی دو صحیح اقدام نه دی کړی، دا صحیح نه و، لکه صحیح کار یې نه دی کړی او اوس لا نور واخوا وکنل، خلکو ته تکلیف هم دی، د روژې میاشت ده، د اختر را روان دی او تاسو ته پته چې په دې روډ څونه رش یا د هغې باوجود خلکو ته دومره تکلیف میلاویږي او دوی په ټایم باندې کار ونه کوي. یو میاشت تقریبا دا ځګې داسې پروت و، په میاشت کې تقریبا دلته دومره اکسیډنټ شوي دي چې څه حد نشتی دی. ښه پوره ګاډۍ جنګېدلې دي او دا د دې جومات مخې ته چې کومه کډه وه نو په هغې کې هم ډېر زیات لکه ګاډې لګېدلي ول او عوام ته پې ډېر تکلیف او موټر سایکلې به پکې هر وخت راغورځېدلې. نو زه یم چې د دې ضرورت نه وه، که کولی نو چې پټې مې کړی وی نو داسې د دونه دغه ضرورت نه و. دا روغ روډ روغ په دې کې آرام کسو او د پیسو دپاره یې دا والی دی، لکه دا ټانکه خو سبا له بیا خیږي، لکه کمیس دې جوړ کو، دا کمیس دې جوړ کو یو تن دی، په دې کې چې کرخه راله او دا دې ویل کو که نه دا سبا له دا ویل بیا خیږي، نو د پیسو دپاره دو دا چلو کو او صحیح شی ونه دی لګولی. لکه کم روډ چې د هغې د پاسه خو ده جوړ کو، دا خو ده د هغې د پاسه جوړ کو، لکه هېڅ روډ نه شو، دا د پیسو دپاره دا ملکونه. هلکه دا پیسې په خزانه کې ورته غریبانانو له یې چېرته ورکوئ چې دا نه پې وړه والي، وړه خو یا د پرخانو نه وایستل که نه، دا غریبانانو له ورکوئ چې وړو کې یا په خزانه کې ورته و چې څه پکې وشي، نو دې ته څه حاجت دی؟ بالکل داسې ده. جی کتونکو په دې لار باندې روان وم او تاسو زمونږ کلیوال دا خبرې واورېدې، وایي ملک چې کوم دی نو دا حکمرانانو وخوړو. کم حکمرانان یادوي؟ وایي زرداري، نواز شریف و، عمران خان و، پلانې پلانې، خو دا واړه مګرمچ چې دي زه وایم زمونږ د قوم دا المیه ده که نه چې د چا په لاس کې څومره کار دی او یا د چا څومره وس دی هغه دومره غل دی. هغه زنده مثال چې کوم دی که نه هغه تاسو دا کتی شئ چې دا روډ جوړ شوی دی نو په دې روډ کې چې دا د کله نه جوړ شوی دی نو د دې دا منځ چې کوم دی یا دواړه سایډونه چې کوم دی دا بالکل یو شان دي. دا تاسو به دغه فوټیج کې ګورئ دا کریکس چې کوم دی دا یوازې به دې سایډ باندې نه ول، دا په هغه طرف هم دی او دا په دې طرف هم دی او دا د باران د دې اوبو د وجې نه کېږي. خو په هغه وخت کې چې کله دا روډ جوړ شوی نو دا غاړې ورسره جوړې کړي دي نو د دې د وجې نه دی نه دی خراب شوی. خو اوس زه حیران یم چې په دې کې دوی د ټیکهدار له کار کتو که د څه وجې نه دوی دا روډ وکنو، یوه میاشت د دې ځای د خلکو له تکلیف ورکو چې ځکه هغه کړۍ وکنستې او بیا دغسې پرېښودې. او زه درته د دې خپل کلي خبره کوم، آن ریکارډ خبره شته دی چې داسې زموږ د ملګری دلاور د ده په دې کیمره کې ریکارډ شوی هم دی چې صرف د دې کډو د وجې نه په دې کریم آباد په دې مقام باندې 4-5 اکسیډنټ شوي دي. دا یې د بترام نه تر کوټې پورې کړی د نوي کلي پورې او اوس چې کوم دی د ابوی نه واخله او داسې په بره پسې تللي دي د غالیګي پورې یا د هغه ځایونو پورې، نو اوس به هغه پراته وي. بیا چې کوم جوړ کو نو دغه هم تاسو کتی شئ چې دا ښه باقاعده روغ روډ چې کوم دی خراب کو. اوس چې پکې کوم دی یو جمپ غونته کې جوړ شو او ګاډی ته تمبک کېږي، نو حیران یم چې د چا څومره وس کېږي هغه دومره غل دی نو چې تر څو پورې هم ځان په خپله نه یې ټیک کړی نو بیا ګیلې ولې کوو چې پلانې حکمران غل دی، پلانې دا حکمران هم زموږ د دې قوم نه دی او چې دغه قوم تر څو پورې ځان نه یې ټیک کړی نو دا خو الله ویلي چې څنګه قوم وي همقاسې به پرې زه حکمران مسلط کوم. ډېره مننه جي.